سلام علیک ستړی ماشي خوش آمدید مو تا څنګه تا به طبیعت خوشحاله باد اوسې مولود زنده لره مو ټولو لپاره وعلیکم سلام څه ول دی ښې زړګیه جوړې تکړه زندګي بالکل خپل یې کنه څنګه والله وختونه دي باسي مسافرۍ ژوند دی تېرېږي ته ها غریب جان بس تو مولو آباد خوشحال ساته ایمو کورمی پاره ایمو نورو خلکو پاره په دې څه تو ته ښه پاته دی مسلې مسایل ډېر دي لکه مطلب دا دی چې یو هیلپ والا سیستم د دلته چلایي خلک د تو ته چنده منده دي پرې بیا هلته څه کوم ارګنایز کسان دي هغوی ته دې وستی آی تھنکس پراپر طریقې سره به رسېږي نو هغه حوالې سره مو دا یو چې کوم سید نجیب کوم سیستم چلایي چې هغه نامه دی کاظمي چیریټي فاونډیشن نو هغه حوالې سره به مو لږ خلکو ته لږ داسې شورټ معلومات ویر کو صحیح کاظمي چیریټي فاونډیشن سید نجیب چلایي هغه سمو ډېر ډونیشن کړی دی څو غواړي آینده به بیا وسکو صحیح نو مو ټولو ته پکار دی چې موږ هغه سپورټ وکړو مسوداري کو هغه حوالې سره موږ دا وایو چې مثال موږ څومره ډونیشن کړی دی هغه ته مو ورستولی دی هغه مو ته ویډیو کې خیالی دی یعنی پراپر طریقې سره پراپر طریقې سره رسېدلی دی لکه مثال غټه خبره دی ماشاءالله ماشاءالله لکه مثال موږ چې یو ریال ډونیشن ورته کړی و او کومې ګودر والا متمخانه وه هغه ویډیو دې کړې وه ټولې دنیا لیدلې وه بیا هغه نه سره بیا چې کله زموږ استادان شهیدان شوي وو هغوی کوم یتیمان بچي وو هغوی ته موږ کوم ډونیشن کړی و هغه یوې کس ته خپل حق رسېدلی دی نو هغه سره بیا یو بل بچی و چې هغه ویډیو کړې وه چې موږ پلار اکسیډنټ کړی دی نو بیا ویډیو کې ویلي وو دا خبره یې کړې وه چې ټیک ټاک بیا چلېدله چې مثال موږ دوره چې نشته چې موږ وخورو نو بیا قسم درته په خدای کوم چې بیا زموږ زړه نه اور بال شوی و بیا موږ دغه ځای کې ډونیشن ورته کړی و هغه سید نجیب هغه وړو بچي ته 900 دا پیسې ورکړې وي او ویډیو کړې وه هغه تاسې کومې سید نجیب والا کوم پیج دی هغه کې ټوله ویډیو موجودې دي نو هغه سره بیا دوی یو بل سیستم هغه کړی دی روان کړی دی چې هغه نامه دی غازي فاونډیشن احمدزی نو غازي فاونډیشن احمدزی په باره کې به موږ لږ داسې شورټ معلومات خلکو ته ویر کړو چې هغه مطلب دا دی هغوی سوچ دا دی هغوی کوم ګروپ دی هغوی سوچ دا دی چې موږ دا سیستم وچلو دغې طریقې سره چې کوم غواړئ موږ کوم بچي دي مو وطن کې نو غربت ډېر دی غریبانه ډېره دی دا ټولې دنیا ته پاته دی دا نن سبا چې څوک بهارو کې دي یورپ کې دي او امریکې کې دي او استرالیا کې دي هغوی بچي څه نه څه بیا خو سکولو کې سبا کوي بالکل بس نو چې بیا چې کله یو سړی دی چې هغه بچي مثال خبره څه ښه تکړه دي ښه قابل دي یو رڼا چلایي یو چا څه دکان کې کور کوي یو مثال خبره څه همداسې لوس مزدورۍ کوي نو هغه بیا هغه بچي سپورټ نشي کولی چې هغه نه ښه سکول کې سبق وایي او ښه تعلیم یافته ونه جوړ کړي او ډاکټر ونه جوړ کړي نو هغه خپلې غریبانۍ وجې نه هغوی سره دا قابل بچي همداسې ضایع شي سبق د نه وایي هغوی سیستم مخته عملی پروسیډ نه کېږي نو موږ هغه په باره کې داسې یو شورټ غوندې کې معلومات خلکو ته ور کوو چې غازي فاونډیشن احمدزی دا سید نجیب یو سیستم روان کړی دی نو تاسې موږ سره هغه کې بھرپور حصه وکړئ موږ سره ودرېږئ چې کوم بچي سبق وایي لکه مثال خبره مو بچی دی هغه ښه سکول کې سبق وایي پکار دی چې غریب سړی دی هغه ضایع پکار دی ښه سکول کې سبق وایي صحیح خبره نو زموږ سوچ همدا دی چې زموږ کوم سیستم دی پکار دی چې غریب امیر یو شی سکول کې سبق وایي مثال حق ته حق ورسېږي نو تاسې ظاهره خبره دی څه مطلب دی اوس مثال کې ته مو سره ګاونډی دی مو څه مطلب دا دی زه اسټرالیا کې یم بل ماده یورپ کې یم ګاونډی دی مطلب دا دی که هغه بچی غریب دی یو مو سره مطلب دی پیسې دي پکار دی ما ته پکار دی چې ما هغه سره زه هیلپ وکړم لکه مثال خبره چې زه اوس یې خونې سربراخ یم مثال زه د مکې کې شهید شولی ما بچي پاتې شولو بیا ما بچي داسې سبق نشي ویلی که نه نو صحیح نو بیا به هغه خامخا به هغه نه در سکول پاتې کېږي ویلې پیسونه دي خرچې ډېرې زیاتې دي که نه زما به ښه قابل وي
هغه په پیسو واجینه سپورټ واجینه پوتي نو غازی فاونډیشن احمدزای کوم سیستم سید نجیب روان کړی دی یا غوی سوچ اندازې څه په کور دی داسې بچي د مور وچات کو په کور دی لکه څه وي څه ترقي وکړي مو کوم وطن دی هغه اباد شي نو تعلیم سره ترقي کېږي تعلیم سره تبدیلي راځي وطن کې که نه نو یا غوی ډېر ښکلی سوچ دی مو خلکو ته دا ریکویسټ کوو څه غازي فاونډیشن احمدزای کوم دی هغه سپورټ وکړي هر سړي ته پکار دی څه مطلب دی ضروري نه ده چې څوک یورپ کې دي مطلب هغوی به کوي لکه فار ایگزامپل مسافران به کوي مطلب هلته چې څوک ښه خلک دي هغه هلته پکار دي وطن صرف همدا یې مقصد دی خبرې خالص تو دي چې وطن کې خلکو خو کور بور دی هغوی ته پکار دی چې هغوی سره هیلپ وکړي استرالیا نه یو امریکې نه زیاتې پیسې ګټي هغوی ته مو ریکویسټ کوو دبی ابوظبي قطر بحرین مسافران خو داسې غریب ژوند کوي خلکو سره لکه غریبانو سره نورو موږ کوم استرالیا مو کمیونټي دی هغوی تاسو دا ریکویسټ کوم چې موږ ودرې کوي موږ سپورټ وکړي نو مو دا سیستم په ډېر بیا دو سپورټ واجی نه دو چلیږي که تاسو مو سپورټ نه کوئ بیا مو دا سیستم نه چلیږي نو بس مو ان شاء الله کوشش کوو خپله کوشش کوو تاسو یې کوشش وکړئ چې دا کوم غازي فاونډیشن احمدزای دی دا سیستم هر څوک مطلب هغوی سره سپورټ وکړي ضروري نه دی چې استرالیا کې دی یو مطلب یورپ کې دی یو دبۍ کې دی یو مطلب دی چې وطن کې مطلب ښه خلک ویلې نشته دنیا مې روم خالق نو موږ ټولو ته سوال کوو چې دغه سپورټ وکړي خدای مو خوشحال ساته نورو په لوی خدای مو سپارم دعاوانو کې مې یاد ساتوي اوکې دی السلام علیکم